مرګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د سرې شانواله تر تنګي پورې چې کم دی د بوچي پوله پورې دوی 50 روپۍ اخلي او اډې ته سورلۍ هم نه رسوي. سورلۍ ډېر زیات په مشکله دي او دا یو ملګری دی نیزی چې د په چینچې باقایا دا د ګوري دي او دا چې کم دی خپل چینچي هم د ورسره خو البته دا وایي چې نه موږ به 40 روپۍ اخلو د بوچي پوله پورې که د تنګي اډې پورې موږ هر یو چینچې والا تلو هغه به خیر موږ 50 راکوي دي 50 به ترې اخلو د سرې شانواله تر د تنګي پوله پورې. نو دا کریا چې کوم دی دا یو پوسټر دی ومې لیدو مختصر شان ویډیو ده بیا په دې تفصیل سره ویډیو کوو خو اوس مې صرف دومره وکړله چې په دومره چینچو کې صرف زه دا یو ملګری منم چې دا کریا 40 روپۍ کړه ده. اوس دا چې سرې شاچوه کې زه ولاړ یم او صرف دا نیزی دی دا چینچې زړې والا چې دا غریب هر څنګه قرباني ورکوي ولې چې دا خپل هم چینچې وای دی په کار ده چې دم ویل چې کریا کمه ده خو نه دا بیا هم په دې بوډاګان د بازار نه په دغه کې راوړي او پیلې راوړي په اوږه باندې او دوی پسې درته ولاړې بوچې بولي دا دوی د مسلماني ښکاري سپین ږیري او بوچې را په شا کړي وایې اورېدل او دوی په اوږه راغېستي دوی وایي مونږ پسې ښکته نه ځو زموږ لمبر خرابېږي دا کوم قانون دی تاسو دې داسې قانون نه وایي د مشرانو ته ټول ته سوال جواب کوم ټول راشي تانې ته کسان به راشي اډه به خواړې د نسل سي خو نه کسان اصل دا ګاډي به د دې اډې نه ختم شي مونږ به نور ته راواشو د اډې نه. بالکل واحد دا یو چینچې وای دی چې د عوامو او د غریبانانو او د مشرانو غم ورسره څنګه چې تاسو ته پته ده او د بازار نه چې کوم د بوټه ورسي او را رواني او تر د بوچي پوره بل چې کوم د پیدا راشي واغې نه دی خو چې کوم 50 روپۍ اخلي څومره به تکلیف سي. نو دته خو اول د ټول نه مخکې زما د زړه د کومې نه چې کوم دی شاباسي وایم چې یار ویل ډن او تفصیل ویډیو بیا په دې کوو. ډېره مننه.